اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم. دا دوا آیتونه دیگیم علاپوک بنی اسرائیل بنی کوم انعامات کړي د دویم او د دریم انعام کولو ذکر دا. الله جل شانو په دې ځن کې بنی اسرائیل ته دایي او ته فرمایي چې تاسو هغه واقعیات کې څه کله تاسو لپاره بحر کلزم یا بحر احمر څه تیل شي تاسو ته مو ومانځ وشلولو تاسو مور باندې تیر کړل او فرعون څه کومو او سره دی هغه لښکر او قوم او کې مو غار کړلو سره دی چې تاسو قتلو نو دا ګویا کې هغه باندې یو انعام ده کنه څه خلک یو ته غار کړلو او د غوی ور کې پار کړلو چونکی موسی علیہ السلام څخه کله پیدا شولو خو بعد پیغمبري ته ملو شولا بار بار موسی علیہ السلام دا فرعون په اولو دعوت ورکولو معجزې وتوخیلې هر څه وتوخیلو خو فرعون د خپل فرعونیت نه منې کېدلو مغانم نه ظلمونه مغانم نه تکلیفونه به خلکو ته ورکولو څه کوم قومو هغوی قسم ته بدوا وکړه دي خلاف الله جل شانو موسی علیہ السلام ته ویلو څه خپل قوم سره د ته هجرت وکا نغوی شپې روان شولو او تطلو سمندر کنارې ته ورسېدلو دیزو کې فرعون ته پاتې ولګېدل هغه یو لښکار ستر لښکار تیار کړلو او پسې ووتلو کله څه وایي کتلو چې بني اسرائیل بالکل سمندر ته ورنږدې شوي دي بني اسرائیلو دا سوچ وکړو چې مخته سمندر ته څر طرف نه د فرعون لښکر دا ګبرو شولو موسی علیہ السلام ورته ویل چې ګبرو کېږي ما الله په حکم سره ده نو الله جل شانو څه کوم ته حکم وکړلو عصای څه په کومه سمندر باندې ولا لیارې او تدولس جوړې کړلې دا خلک ور باندې ووتلو بار اخ طرف ته سینا او تیل شي او دا خلک او تر نو وتلو الله پوک دا غار کړلو نو ساحل او د سمندر اخ طرف ته دا خلک وتلو نو الله جل شانو د دې انعام ذکر کوي باندې او په دبل آیات کې دا د الله پوک دریام انعام دا څکلا سمندر نو وو اخ طرف ته نو موسی علیہ السلام ته قوم ویلو چې موږ ته د دین ته شریعت واخیا څنګه باندې مو عمل وکړو دستور العملی جوړ کو نو الله جل شانو تو فرمایي صحیح ضبط ته تورات دیر کو کوی تور ته لوړل چې څلويخ شپې تیری کړلې صدیقي الله پاک طرف نه ته تورات ملو شولو خدغه څلويخ توريزو کې چونکی وا مشتی تیر کړی او مشتی روجینی ولي عبادت کړه الله پاک تورات ور کړه خلاص ورې الله پاک مزید نه وختلې سته لاس ورځې نور هم تیرېګا چونکی روژې نیولي افطاري کړي وه او الله پاک ته روژې څوکم دا روژهدور سړي بدبو څوکم دا خولي بدبو دا مشکو نه هم زیاته خواښه لاس ورځې نور او ته الله پاک حکم وکړلو ایواني والې خو په دې وخت کې سمیري نومې والا یو کاس هغه سره سونای ولي کړي وه سوني نه یو بوت جوړ کړو او جبرائیل السلام دی وستې قدم ولا لاندې څوکم هغه وي خور او آیل خصوصي آی وروچوله نو هغه بوت څوکم دا دی وتلو چې دا تاسو خدای دا قوم څوک دا جاهل وو هغه په دې باندې دا په خدای باندې ونیولو شرک وکړلو کې سمدا بعضو کتابونو کې راځي چې هغه کې سروي کې سمدا کې باوت لاله هغه په خپل مانس کې ملودل نه هغه به کې سمدا خبر او اوز وروترونه نو دی به خبرې کولې خلک چونکی گمراه شولو او هغه په خدای باندې ومنلو نو الله جل شانه په دغه آیتونو کې انداز ذکر کوي و اذ آیات کې هغه وخت فرقنا سپری کړلو مو جدا مکړلو مو بكم پتوسو باندې یا لکم ایتوسو د پاره البحر سمندر هغه وخت یود کې چې تاسو د پاره مو سمندر پری کړلو سمندر مو وڅیرلو یا مو بیل کړلو سمندر نه بحر احمر او بحر کلزم ته ودل شي امر ده فانجیناکم امونی جوړ دې کړلو تاسو ته واغرقنا او مو غار کړلو آل فرعون آل اور قوم دی فرعون
وانتم تنظرون او حال دا یا تاسو هغه تسترګي غړولې تاسو متیر کړل و مړولې اختلاف ته او دغه مور کې غار کړلو هغه وکی طرف ته اشاره دا انعام در باندې کنه سالا پوک تاسو پار کړل او دغه غار کړلو دا دویم انعام دریم انعام چونکی موږ ساته انعام تو ذکر کوي دریم انعام دغه واذ وعدنا آیات کې هغه وخت وعدنا مو ادا وکړه موسی علی السلام دا سره چونکی کوم تیری ته مو شریعت وروړه څنګه باندې عمل کو تعالی جل شنو تویر الله جل شنو تو فرمایي صحیح تو شریعت کې عبادت وکا عبادت نه بعد تو تورات ملويږي نو واذ وعدنا آیات کې هغه وخت وعدنا مو ادا وکړه موسی علیہ السلام سره 40 ليله تلويخ تشبي ثم اتخذتم العجل بتوسو ونولو يجول کلو العجل سخای من بعدی توسو یعنی خدای باندې سخای غزون ته خدای جوړ کلو من بعدی ورست د دینه یعنی موسی علیہ السلام څلورلو توسو هغه تللو نه بعد سخای په خدای باندې ونیولو هغه خدای جوړ کلو وانتم ظالمون او تاسو ظالمون و ندیږي هغه واقع طرف ته اشاره ده موسی علیہ السلام تللو نه بعد سمیری کومه سخای دغه د پر سنینه جوړ کړو او د سره کومه خوره د جبرئیل السلام دی واسطه قدم او هغه وروچله هغه کی روح پیدا شروع هغه قسم د خبري شروع کړلې نو د خلق یغه عبادت شروع کړلو الله تعالی د تاسو مو ته په دې عمل کول توفیق نصیب کی او الله تعالی د مو تاسو په دغه آیتونو باندې پوهه سمجھ نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.